لپاره او کم کسان چې کافران دي لهم شراب من حمیم د دوی لپاره بس کل وي د اوبو ګرمو سوره محمد کې د دې آیت مبارک کې الله رب العزت فرمایي وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم دو ته به ګرمې اوبه ورکړل کېږي دو به چغې وایي یا مالک یا مالک مالک د دوزخ داروغه دی د دوزخ مشره فرشته ده یا مالک یا مالک یا مالک او دوزخ فرشته ورته څه وایه څه وجه ده اوبه پکار دي او ورته اخسئوا فیها کورې شه تاسو خبرې کوئ زموږ سره چغې به وایي مودې به تېرې شي الله رب العزت به مالک فرشتې ته واوره خیر د دو څه وایي وایي څه وایه اوبه راکړئ الله رب العزت فرمایي ورکړئ وله اوبه ماء حمیم وله ورکړئ نو دو ته به اوبه پیش کړي شي دا اوبه څه دي دا د جهنمیانو کومې اینې زوي دي دقه ګرم شوي دي او دقه اوبه دو ته میلاویږي نو دا اوبه به دو ته مخې ته شي دو به یې ښه ییني چې اینې زوي پهغې کې سخوالي دا هر څه به پکې دو ییني خو دومره تنده ده چې دقه به هم څکي نو دقه اوبه به دو رامخې ته کړي چې کله داسې د مخ له راوړي که نه دومره به ګرمي دا اوبه چې د دوی دا مخونه نه دي د دې دا غوښه به په دې کې واپس راوتوي داسې به پکې راتوی شي دا غوښه به پکې راتوی شي ډانچه به یې تشه ډانچه پاتې شوه اوس بیا به هم دومره به دو تنده کي چې دقه اوبه به بیا هم وراړی چې کله وایي دا اوبه ور واړئ نو الله رب العزت سوره محمد کې فرمایي فقطع امعاءهم دا کلمې به یې غونډې کټ شي لیکن بیا به یې هم څکي نو دغه ذلت او دغه رسوایي به دې کافرانو ته میلاویږي الله رب العزت دې زموږ د ټولو حفاظت